السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جی قدر منو کوتونکو دا وغزه چې کم دینو د اسبن سخاونو غرض کوم کله دی دا 15 اپریل باندې کم د باراني سلسله ونه دا هغه خط دی مخامخ چې کم دینو دغه پټی دی چې دغه خط چې دی نو دا رالوېدلی دی په دې کوټه باندې او دغه بیم چې دی نو دا هغه ځای کې هم مات کړی دی او بیا لاندې چې کم دی نو دا کوټه وه په دې کوټه کې هغه زنانه او ماشومان چې دی نو هغې موجود او دا کوټه په مخ باندې داسې ولې د سولارپي دلته کړی خو بیا پکې په ښکته باندې چې کوم دی نو تللي دي او په دې کې دوه ماشومان چې کوم دی نو دا په هغه ټایم باندې په حق رسېدلي یوه زنانه چې کوم هغه جوبل وه هغه وروسته بیا یو ورځ پس چې کوم دی نو ورسره په حق باندې رسېدلې ده او درې چې کوم څلور نور ماشومانو نو هغه راغلي دي او اسپتال کو دا کوټه چې کوم دی نو دا بیا دقیق شانته په مخه پسې بیا دې ځای کې ته راغلې ده دا په دې طرف باندې هم نوره آبادي وه هغې چې کوم دی د ځان سره په مخه باندې په ښکته وړې ده دا ښکته دغه هغه تاسو ګورئ د دغه ځای نه چې کوم دی دغه چې پراته دي دغه لرګي نو دا د هغه ځای نه لکه څومره ښکته بیا چې کوم دی نو دا تلې وه او دا د هغه ځای نه دغه خط دی او دغه خط چې کوم دی نو په دغه کوټه راغلی او دې خوا بیا دا آبادي چې کوم دی نو د ځان سره خرابه کړې ده او په مخه باندې چې کوم دی نو هغه ځای ته تللي دي دغه مخامخ چې کوم دی نو ورسره خوشحال پټی دی او دا د سخاونو باقي کلی دی دا هغه کمره تاسو وکتل چې خط دی نو په اصل کې راغلی دی په کمره باندې د هغې نه پس بیا دغه شوی دی جي وعلیکم السلام. دا تقریبا دوه نیمې بجې وې د ورځې باران ودرېد هغه ټایم کې نو دا کوټه وغورځېده په دغه ټایم کې زه کور نه وم کور نه وتی وم لږ یو 10 منټه پاو ساعت مې شوی و په دې دوکانونو کې وم بیا دغلته کسانو نارې کړلې چې کوټه وغورځېده ما ته پته هم نه وه چې د چا ده چې بیا مونږ راغلو زمونږ کوټه غورځېدلې وه چې مونږ راغلو ماشومان پکې لاندې وتي وو ټول یو دوه درې واړه بهر وو نور ټول لاندې وتي وو بیا کسان د کلي راغله بس شروع یې وکړه یو کسان یې سمله راویسته څه جوبل راویسته اوس تاسو شپې په هسپتال کې څوک نه اوس هسپتال کې نشته دی ماشوم هغه راغلی دی ستاسو نظرګل نوم دی که نه نظیرو او اوس دا کوم ماشومان چې دا ستا بچي دي دا زما بچي دي او هغه زنانه چې کور والا دی دا کور والا وه اوس زخمیان څو دي زخمیان خو داسې ټکه پکه 15 شپږ دي او دا یو ماشوم بیا لږ ډېر زخمي دی د حکومت ته طرف تاسو څوک راغلي دي څه درکړي دي نه مونږ د چا سره راکړي دي او امتیاز صاحب هم راغلی و او نور عمل هم راغلی وه او ایسي صاحب هم راغلی دی نه نو څه درکړي نه صحیح نه دي راکړي دا هغې څه وایي چې مونږ ورله امدادي سامان ورکړو سامان او دوه ټینټونه څه سامان دی رالېږلی خو مونږ لږ سوچ ګډوډ دی نو دغه دوکانونو ته مې څه سامان رالېږلی و څه به وړو څه د خوراک سامان دی رالېږلی و تاسو هم سره په دې وخت کې کوم موجود دی د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي نایب صدر حسین شاه خان یوسفزی دعا له راغلي دي ټولو ناول خو مونږ چې کوم په دې ډېره اندوهناک ثانیه کې چې کوم کسانو پاتې شوي دي شهیدان شوي دي د هغوی د درجات د بلندېدو د هغوی د مغفرت دپاره دعا غواړو بیا چې کوم زخمیان دي الله تعالی نه دعا کوو چې هغه خدای صحت ورکړي او هغوی مغفرت نصیب شي د نظیرو چې کومه واقع شوې ده نو دا د هېچا خوښه نه وي چې یاره داسې څه واقع وشي نظیر نور زموږ یو غریب ملګری دی ډېر لوی درد او تکلیف ورته رسېدلی دی دا د الله د طرف نه ده په دې کې مونږ د هېچا هېڅ اختیار نشته خو زه دا اعلی چارواکي چې دي حکومت وخت دی چې کوم څیزونه څه لږ ډېر راوړي دي ورکړي دي د هغې شکریا ادا کوم خو چونکې دا سانحه دا دومره لویه ده دا غم دا درد دومره لوی دی چې دله د هغې نعم البدل څوک نشي ورکولی خو دا چې کوم نقصان تاوان شوی دی نو زما د صوبې حکومت نه د مرکزي حکومت نه د ضلعي چارواکو نه بالکل دا ډېره پرزور مطالبه ده چې د دې خلکو د ادرسې وشي د دوی سره مالي امداد وشي د دې خلکو د بحالۍ دپاره ټول
چې څومره اقدامات دي هغه زر تر زره وشي. که ټایم پې تېر شي او وخت پې تېر شي او په دوی دا دومره سختې تېرې شي نو بیا که دوی هر څه امداد ورکړي هغې به بیا څه فایده هم نه وي او هغسې به بیا د دوی په کار هم را نشي. رحمان رحیم اسرار وروڼه دا خو بس یو ډېره زیاته غټه سانحه ده. دا سانحه داسې ده چې دا د برداشت کولو هم نه ده او دا د عمر پورې د نظیر لالا نه بلکې د دې ټولې علاقې د دې ټول خلکو چې څوک دی پیژني یا چا دا ځګې لیدلې د هغونه به چیرې هم یېره نه شي. الله پاک دې د هغو درجات نصیب کړي او دله دې الله پاک د اړه صبر وکړي او څنګه چې زموږ خانجي زما مشر وویله چې د اعلی چارواکو نه د حکومتي وخت نه د صوبایي او د قومي د دواړو نه زموږ دا مطالبه ده چې فوراً دې د دادرسي وشي د ده دا کور کمپلیټ مطلب چې دغه شوی دی ډسټرایډ شوی دی تباه شوی دی د ده سره دې فوراً امداد وکړي شي او مطلب زموږ د ده دپاره د الله پاک د رضا دپاره موږ د ده دپاره سوال کوو چې الله پاک د ده چې څه غم دی الله پاک په خپلو قدرتونو باندې ختم کړي چې الله پاک ده ته صبر جمیل ورکړي. یاد تاسو مهم چې دغه خط چې دی نو بنیادي طور راغلی په آبادۍ باندې او بیا آبادي چې ده نو هغه ډېره لرې تللې ده تقریبا او ډېره لاندې تللې ده او هلته کې چې کوم دی نو دغه دوی بیا په دغه ځای کې په دغه کور کې چې کوم دی په دغه کوټه کې دا زنانه او ماشومان لاندې وو د ورځې 2:30 بجې وې او بیا دومره لرې تللي دي چې لرګي او دغه چې کوم دی هغه بیا هغه لاندې ځای ته رسېدلي خلکو بیا راایستلي دي او لاندې اچولي دي چې کله دوی دا زخمیانو دغه راایستل به هر حال ډېره افسوسناکه واقعه وه. هغه مخامخ چې کوم دی خوشحال پټی دی او دا چې کوم دی نو سخاونه دی دغه صورتحال و چې تاسو ته مونږ مخې ته چې کوم دی نو کېښودو چې دا په باران کې په 10 اپریل باندې سخاونه کې دا واقعه راغلې وه.